یو دا چې موږ به انشاءالله وړه دوره په 13 تاریخ شروع کوو او په 21 تاریخ د اتوار ورځ راځي زه به اختتامي درس کوم وړه دوره سکال په 13 تاریخ د دې میاشتې اپریل په 13 تاریخ به زه شروع کوم او په 21 تاریخ د اپریل زه به ختموم پوره یو سرکل تیر شو ما چې لومبای دوره شروع کړې وه د شیخ القرآن د وفات نه بعد نو 12 تاریخ د اپریل په 12 اپریل 1987 کې ما دوره شروع کړې وه ګرمي راغله تېره شوه جمع راغی تېر شو بیا ګرمي راغله بیا جمع را روان دی نو بیا هغه ټیم له دوره واله نو په 12 مې شروع کړې وه په سن 1987 کې لویه دوره او سږکال به په 13 تاریخ د اپریل وړه دوره شروع کوو او په 21 تاریخ انشاءالله د اتوار په ورځ زه به ختم کوم اته ورځې به درسي په 9 ورځ باندې به زه ختم کوم دویم دا چې وحدت المدارس بورډ چې نو هغې سره چې څومره مدارسو الحاق دی نو د هغې دپاره د متوسطې کوم عصري نصاب چې دی د هغې کتابونه دي د متوسطې عصري کتابونه د هغې بندوبست منګه کړی دی نو ټولو محتممینو ته دا اعلان کوم چې هغوی به چې د هغوی څو سیټه پکاري نو هغه به موږ هغوی له مفت ورکوو انشاءالله خو هغه به چې کله موږ وړه دوره شروع کړو نو د 13 تاریخ نه تر 12 تاریخ پورې چې د کومو محتممانو ضرورتي او هغوی په خپلو مدارسو کې متوسطه پړاوی عصري نصاب پړاوی نو د هغې لپاره مکمل سیټونه که د هغوی 15 سیټه پکاري که د هغوی 10 سیټه پکاري نو محتممان به په خپله راځي یا به ناظمان د مدرسې رالیږي یا به مسئول د علاقې راځي نو چې د هغوی څو سیټه پکاري موږ به له مفت ورکوو د هغې به 1 روپۍ نه الو هغه به هغوی ځان له دغه کوي موږ به سږکال په مدرسه کې یو پیریډ د علم طب لولو هغه موږ ګورو چې هفته کې 2 پیریډه کو یا 3 پیریډه کو یا 1 پیریډ کو هغه نصاب ته به موږ ګورو چې په صحیح طریقه باندې هغوی ته علم طب ومښودلی شي او مخکې چې ما کوم اعلان کړی د طلباو دپاره د ملګرو دپاره چې هغوی موږ سره الحاقي نو د هغوی دپاره ما الحاق د هغه کارونو چې کړی د 3 میاشتو د ټریننګ نو انشاءالله د اختر نه بعد د هغې به موږ انتظام کوو او زه هغې کې شروع یم چې په هره علاقه کې کوم اوکیشنل کالجونه وي چې هغوی سره خبره برابر شي نو د باجوړ طلبا به د باجوړ په اوکیشنل کالج کې ټریننګ کوي د صوابای طالبان هغه به د صوابای په اوکیشنل کالج کې ټریننګ کوي د بل ځای هغه به د بل ځای په هغه کالج کې کوي په هغې کې به له زه انتظام انشاءالله کوم او بیا هم دا اراده ده چې آینده کې که الله توفیق راکړه او د ملګرو تعاون او مرسته وي نو بیا به انشاءالله موږ خپل ځایونه کالجونه جوړو او بیا به په هغې کې ټریننګ ورکوو د ابتدایي دور دی نو انشاءالله په خپلو خپلو به زه تاسو دروم تاسو به دعا کوئ او ما سره به مرسته کوئ او ملګرتیا به کوئ زه صاحب ثروت ملګرو ته ووایم چې حکومت هغه یوازې په خپل طاقت نه چلیږي بغیر د تعاون د خلکو نه یو اداره په خپل طاقت نه چلیږي نو یو مدرسه او یو تنظیم هغه په یو تن نه چلیږي نو زه تاسو ته دا وایم ملګرو ته وایم
که تاسو پکې موږ سره مرسته او تعاون کوئ نو موږ به خوشحالېږو او که تاسو نه کوئ نو زه خو په درونو نشم ګرځېدی خو به چې څومره زما د وسه وي انشاءالله هغه به کوم او چې ستاسو دعایي نو هر څه به الله سرته رسوي الله دې تاسو له چې کوم طلبا دي کوم عوام ملګري دي کوم زنانه دي کومې طالباتې دي زمونږ بچی دي چې څومره دې رایې ته راغلي دي الله دې هغوی د علم نافع نصیب کړي او الله دې د هغوی کورونه د خوشحالو نه او د برکتونو نه ډک کړي الله دې ستاسو کورونه د خیرونو او برکتونو نه ډک کړي څومره بیماران دي دعاګانې غوښتې دي الله دې هغوی ته شفای کامله ورکړي څومره ملګري مشران هغه وفات شوي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي او الله دې ورله جنت الفردوس ورکړي زما د رشتې خلک چې څومره وفات شوي دي الله دې د هغوی ټولو قبرونه منور کړي زه د یو یو نوم نشم اخیستی خو ټولو له دې الله قبرونه منور کړي او دا مرکز دې الله همیشه دپاره آباد لري دا ستاسو مرکز دی دا ستاسو کور دی دا ستاسو ځای دی زه تاسو ته د پلار په ځای یم د رور په ځای یم انشاءالله زه به هم در سره بېایماني نه کوم خو تاسو به هم را سره بېایماني نه کوئ کلک به ولاړې واده ده چې انشاءالله دې یو بل مرسته وکړو او دا جماعت دا مرکز به نور هم مخکې بیایو الله دې زموږ ټولو نه رضا شي او الله دې زموږ خاتمه په ایمان باندې کړي او الله دې موږ سره هو د دنیا نه بولي چې قیامت کې حضرت شیخ ته ملامته نه یو قیامت کې موږ ملامته نه یو الله دې زموږ هغه اعمال څرګند کړي زموږ رب ته زموږ نه رضا شي ما چې کوم آیاتونه لوستو نو هغې کې هم الله وی والذین تبعتهم ذریتهم بإیمان هغه کسان چې د هغوی اولاد د ایمان په سبب د هغوی تابعداري وکړه الحقنا بهم ذریتهم د هغوی اولاد د هغوی سره یو ځای کړو په جنت کې وما علتناهم من عملهم من شیء او د مشرانو د عمل نه به کمې نه کوو دله به په دې تابعدارۍ باندې اجر ورکړو او د هغوی سره به یو ځای کړو الله دې موږ د دې آیاتونو مصداق وګرځوي او الله دې زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي الله دې موږ مخلوق ته نه محتاجه کوي او الله دې موږ سره وکړي الله دې موږ د حرامو نه وساتي الله دې موږ د غلطو کارونو نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين